محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة سوا دري درشم نمبر حدیث مبارک دے 1433 نمبر حدیث مبارک. وعن ام المؤمنین، دا حدیث ام المؤمنین نے روایت تے دا مومنانو مور بی بی جویریہ تا چې د دې مور بی بی نامه جویریه ده بنت الحارث او د حارث لور ده رضی الله عنها. الله تعالی دې ترې راضي شي. الله تعالی دې زموږ او ستاسو د مؤمنانو مور بی بی د خپل ذات نه راضي کړي. زما او ستا او د ټول امت چې روحاني اولاد دی د مور بی بی د ټول امت د طرفه دی ول الله پاک بهترینې بدلې ورکړي. ان النبي صلی الله علیه وسلم خرج من عندها بکرة، نبی له صلوات والسلام د دې د کور نه د دې د کوارټر نه او د دې د خوا نه ووتلو جومات ته سهار وختي. نبی له صلوات والسلام به جومات ته سهار وختي تلو او زوت هر وخت رانه رکعت تللی دې ته ښه وختي وایو زوت وړی جمع روجه وکوجه او فرق راکې نه راځي. تکبیر اوله چې فضیلتونه یې شروع کړم نو دومره راله راځي چې د ځمکې او اسمان او څه چې د دې منځ کې دي د دې نه څه دی بهتر دی. خو چې کله نمبر راشي هلکه خو دا سړی یو ځل چېرته وجود کې فرق کېږي سړي نه تکبیر اوله څه شي فوت شي. یو ځل چې فوت شي تاسو ته پته شته څومره لوی تاوان مې وکړو. الله دې مونږ او تاسو د آخرت د ګټو د تاوان د دې حرص دې مونږ او تاسو سره الله پیدا کړي چې تاوان نه بچ او کالو سره لګا دا یو ترتیب وي که نه. تکبیر اوله ځي او په غوږ مې نه لګي خبره تندی مې هم نه ګونجي کېږي وړی جمع روجه کوجه لکه د وړو راځم اخرني سب کې ودرېږم خوا ته ودرېږم او مقام ته مې وګوره کار ته مې وګوره ذمه دارۍ ته مې وګوره. انشاءالله تکبیر اوله اهتمام به کوو سهار وختي به راځو. نورو وختونو کې به وختي جومات ته ځو. د کار په ځای کې یو مېلمه یم ښار کې یم هر ځای کې په ما باندې دا 5 وخته ذمه داري ده که نه د الله کور کې د حاضرۍ او دا چې کله حاضري نه کېږي یا رستو راځم یا رانه تکبیر اوله فوت کېږي دا رانه الله تعالی پس خبره ناراضه وي رانه توفیق اخیستی دی. لا حول ولا قوة الا بالله. لکه نیکي خو په خپل طاقت سړی نشي ګټلی دا الله تعالی وله وس ورکوي. نو خفګان پکاري په دې باندې او الله پاک سره په زړه زړه کې صلح پکاري توبه ندامت او خپېمانتیا. دا مونځ خو د امام نه دی او نه د امیر صاحب دی دا د چا د الله تعالی او دا یاداشت به یو بل ته کوو دا ځان ته بد او نه دروئ. مونږ کې خو لکه دا کیسه هم شته که نه د اوس وخت کې د ښه او د بد د خیرخوا او د بدخوا تمیز ګورې ختم شوی دی چې دا زما د خیرخواهۍ خبره ده که دا زما د بدخواهۍ خبره. ګورئ وایي کوم سړی چې د اذان نه مخکې جومات ته ځي دا اورئ حدیث شریف دی چې کوم سړی د اذان نه مخکې جومات ته ځي یو ځل نه دی څه دی روټین دی عادت دی او دا خبره بس ورته پرېوتې ده او دا عادت یې پوخ شوی دی. مؤذن لا اذان نه کړی او دی جومات ته راغلی او رښتیا وایي د دغه راتګ څومره خوند دی څومره مطمئن او یو د هلې هلې د منډې منډې د ساه ساه راتګ دی. تکبیر اوله تللی رکوع کې امام رایسار کړی او بس بیا اړه کې مطمئن شوم چې زه جمع خو مې رالاندې جمع خو دې رالاندې که خو تکبیر اوله سره بس کې چې لاړو او یو ورځ نه ده که نه او صرف اوړي کې نه ده جمعې کې هم وي او صرف کوجه کې نه روجه کې هم ځي ده نه روجه کې هم ځي. نو چې څوک د اذان نه مخکې جومات ته ځي اذان نه مخکې جومات ته ځي وایي د ده نامه الله تعالی سابقین اولین کې ولیکي. سبحان الله هم ځکه ونه ویل چې پوه نه وي چې سابقین اولین دي څوک. سابقین اولین هغه خلک دي خدای پاک هم په خوږ ایمان خوشحاله کړه. سابقین اولین هغه خلک دي چې کله پیغمبر علیه صلات وسلام د غار حرا نه راکوز شو او کور ته تشریف راوړو بیبي ته ویله ماله خو ملایکه راغلي وه راته ویل ته پیغمبر شوې په لاره راته کاڼو بوټو ونو سلامونه کول چې السلام علیک یا رسول الله ای د الله رسوله په تارې سلام کاڼو بوټو هم ګواهي ورکړه چې ته د الله پیغمبر یې. نو زمونږ مشره مور بیبي فوري چغه کوي لا اله الا الله محمد رسول الله. نو لومبنی سابقین اولین کې چې نمبر یوړو لومبنی د نبي علیه السلام امتیا او کلمه ګو جوړه شوه هغه زنانه ده. دا زنانو ته ووایي پهلنۍ کلمه چا ویلې نارینه نه ده ویلې چا ویلې ده زنانه ویلې. او بیا ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې د نبي علیه السلام ملګری او چې هغه ته پته ولګېد هغه ویل اشهد انک رسول الله زه ګواهي ورکوم ته د الله پیغمبر هم مسلمان. بیا حضرت علی رضی الله عنه لا ورکوټی دی دومره سمجھ بوجھ هم نه دی په الله هغې له پوهه ورکړې و هغه کلمه وایي. د نبي علیه السلام غلام دی زید بن حارث رضی الله عنه زید بن حارثه رضی الله عنه
دا سابقین اولین دي، دا ډومبني صف والا مکه کې چې کوم مسلمانان شوي دي او پته شته دی د دوی نشستونه او کرسۍ د سرو زرو او د ملغلرو قیامت په ورځ باندې به د ټولو نه مخکې الله پاک سره جفتې پرتې وي. نو زما په څومره اسان عمل باندې د هغې په قطار کې کرسۍ رسیږي. وی آی پي ځای خو دا چا خوښي که نه چې ښایسته ځای کې ما ته د ناستې ځای میلو شي. نو انشاءالله د دې اهتمام به کوو. دا ناست ملګري اورېدونکي که نه که شي چا ته هم د اواز رسي وږې ورته نیولی دی د نن نه روټین بدل کړو. ګړی خو هر چا سره شته دی، دوه درې قسمه ګړی دي هر چا سره نن سبا، او د جمع ټایمونه هم ورته معلوموي. نو انشاءالله اهتمام به کوو. زم محتاج یم او تاسو هم د ګټو محتاج یئ چې اذان نه مخکې چې څوک اذان نه مخکې ځي جومات ته نو دی به سابقین اولین کې یعنې هغه د اولې درجې صحابه کرامو سره به د ده نامه لیکلی کېږي. خوارۍ هغې کړې وي. بلال رضی الله عنه غونته شخصیت سره به زمونږ او ستاسو کرسۍ او نشست یو ځای وي او هغه څومره تکلیفونه برداشت کړي وو د هغې چې مونږ یې دلته وورو را باندې ویښته ودرېږي چې دې ظالمانو هغه غلامو دې ظالمانو به راونیو نو ګالګوتي ویښتې دي د افریقې د خلکو او دې امیه ظالم نه دی د غلامو ورته به په دې ګالګوتي ویښتو کې ګوتې واچولې او ځان پسې به یې راښ کړو. هغه بس بیرګي کوله او ده به راښ کړو د ویښتو نه سړی راکاږي او صرف هغه خو نه سردار بیا لتې سپغوس کې به یې لته ورکړه د خېټه کې یې لته ورکړه د ناګهاني لته وه ځکه د تپوس یې څوک وونه نو که پختی ماتېږي که هر څه کېږي ګزارونه به یې پرې وکړه سخت او بیا بیا د مکې چې کوم د ورانکاري هلکانو لوپر اوباش شرابیان او بدکار او بدکرداره دي ته بیا واله کړو ویشا به دې وهئ نو هغوی به بیا خپلې لوبې کولې یو به پرې ستړی شوی یو ځل یو سور کافر د کور نه راووتو چې ویې کتو نو امیه ته یې ویل ظالمه وایي خیر دی نو ژوندی سا خو ده که نه د سور کافر چې هغه هم پرې لاس ستړی کړی و اخره کې هغه هم امیه ته وایي خیر دی نو ژوندی سا خو ده که نه چې د کافر په ترس راځي تاسو ووایئ چې دا څومره تکلیف ده برداشت کړی او هغه تودو شګو باندې سملولو او غټ کاڼې راوړو په سینې ورته کېښود هغې لاندې یا دې حالت کې به سا ورکوې مرې به او یا به د پیغمبر علیه السلام دا کلمه پرېږدي نو کلمه چېرته څه پرېږدي داسې ازمایش دی خدای په مونږ نه راولېږي مونږ به ورته هر شی پرېښی خدای دې نه نو ګوره مونږ چونکې الله پاک ته زمونږ کمزوري معلومه ده او زمونږ نیازبینتوب هم ورته معلومه دی نو مونږ له په دې باندې د هغې هغه صف کې ځای راکړو چې مونږ او تاسو د اذان نه مخکې عادت جوړ کړو جومات ته جوړو به که خیر او د دې مذاکره هم اوس چې لاړ شو نیغ په نیغه بچو سره وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سحر وختي د جویریه رضی الله عنها د کور نه وتلو سحر مانځل حين صلى الصبح کوم وخت چې د سحر مونځ کولو وهي فی مسجدها مور بیبي په کوم حال کې پرېښوه دا هم ډېره د توجه ځای دی خو دا زنانو ته لږ ووایي نبی علیہ السلام سحر وختي مانځله جومات ته ځي او مور بیبي د هغې نه وړاندې په مصله ناسته ده سبحان الله ما ورته بیبیانې لوریانې خویندې مسلمانانې په کوم حال پرېښودې چې راتلو جومات ووایي ځئ د وینا شان شته پاسېدلې وي جي مونږ نه مخکې پاسېدلې وي که مونږ پاسولې که مونږ یې پاسولي مونږ پاسولي زه یې پاسولم نو هغې ته به زمونږ د طرف نه سلام او دعا مو وایه ورته به ووایه چې لږ نور هم وختي پاسو چې د سهار د اذان نه مخکې او دا ټولو ته وایو ټیک شوله جي دا زنانه او نارینه چې دي کامیاب نارینه او زنانه مسلمانان هغه دي چې د دین په کارونو کې د یو بل معاون وي د دین په کارونو کې د یو بل معاون وي مددگار وي تاسو ته دې د فضیلت پته ده چې ښځه او خاوند د یو بل سره د دین په کارونو کې معاون وي دغه یو موضوع رانه پاتې ده دې باندې هم در سره خبرې کوو په یو ته به وورئ خاوند را پاسېدو 3 بجې د تهجدو ټایم دی سترګې کولاو شي په خپله اودس وکړو د ګرمۍ کې په یخو تازه اوبو باندې تهجدو ته ودرېږي بیبي وخوځوله چې پاس هغې اړخ واړو ورګه وي پاسم بیا وخوځوله پاس ویرګه پاسم بیا وخوځوله پاسه ورګه پاسم نو بیا یې د لاس لګلون کو دا چڼکې والا د مخله ورکړو نو کار څومره سړی خوبي وي د چڼک سره څه کېږي وایي دغه ټایم کې الله جل جلاله د خپل شان مطابق د ښځې او خاوند نه داسې راضي شي چې ورته خان دي او دغه شان که ښځه داسې وکړي خو دا به پیله دغه غواړي ایډجسټمنټ به غواړي انډرسټینډینګ به غواړي چې خپلو کې د ښځې او د خاوند منځ کې څه موافقت یې ګورې کامیاب ښځه او خاوند هغه دي چې په کله د دې واده و نکاح وشي چې هفته کې دننه یو بل وپېژني د یو بل د بلډ پریشر نه او د یو بل د شوګر نه او د یو بل د غصې نه او د خفګان نه او د خوشحالۍ نه او د خوښې نه او د ناخوښې نه څه شي خبر شي خفه کېږو به نه زمونږ کلونه تېر شو ښځې سره او د ښځې د خاوند سره کلونه تېر شو د یو بل په مرضۍ او په ناراضګۍ سره خبر نه شو نو که زمونږ په ماحول کې خاوند راولګېد او ښځې له په مخ چڼک ورکړو سم خیال دی دا ټول لوښي به تړنګ نه شي سهار وختي به دا کړنګ کړونګ ني او که ښځه راولګېد او خاوند له څه وکړو دا 11,000 لینډ دی دا خو بې نشې چرسي دی بې نسوارو نسواري دی که هغې غریبې چېرته په دې حدیث چېرته څه وکړو درس کې یا تعلیم کې اورېدلي چې ورګه صاحبه دا اجر خو ګټو الله پاک راته لږ وخوند دی خاوند له څه وکړو کولی شي چڼک ووایي ځئ تاسو
نو پیله بس غواړي د انډرسټینډینګ او خپلو کې موافقت، هسې نه چې وایي چې بس ومرې زه په دې عمل کوم، عمل خو به وکړي خو بیا روغ یې نه شو کولی. ښه نو مور بیبي په جومات کې، و جومات نه مراد مسجد بیت، مونږ خو پرون خبره کړې وه که نه چې کور کې به هم د مانځه ځای جوړو، د چا شته د مانځه ځای جوړ کړي. ښه ده ماشاءالله، باقاعده چې هغه د جومات په دغه باندې وي، د هغې خیال ساتلی کېږي د صفایۍ او صرف د مانځه دپاره. نو مور بیبي د مخکې نه په مصله باندې ناسته ده. ثم رجع، بیا نبي علیه صلات وسلام د جومات نه کور ته راواپس شو. بعد ان اصحا، وروستو د دې نه چې اوس نور راختلی دی او د اشراق وخت شوی دی، نبی علیه صلات وسلام رالو وهي جالسه، او دا مور بیبي مکه شان په مصله ناسته ده. سبحان الله، الله دې زمونږ زنانم دا د مور بیبي حال ورته ووایي، ځان دپاره به د نبي علیه السلام دا حال واخلو، په دې به عمل کوو د خیر، او زنانو ته به د مور بیبي دا حال بیان کړو چې هغې به د نارینهو نه مخکې په مصله ناستې وي او د سهار مونځ به یې کړی او بیا خپله وظیفه تلاوت بیا څه کولو پوره کولو، او نارینه بیا هم د جومات نه رالو، دا بیا هم په مصله ناسته. معلومه دا شوه چې دوی به پیغمبر علیه السلام او بیبیانو به جومات له او مصلې له ډېر ټایم ورکولو، جومات له او مصلې له به مونږ او تاسو اوس وخت سره ګیله کوم، ګیله د خپلو نه کېږي، واخلئ په نیکۍ واخلئ، دا ګیله د علماو د طرف نه ده، د نیکانو خلکو د طرف نه ده، او په نیکۍ واخلئ. ګیله خلک کوي که نه چاله اوسي ګیله دا ده. اوس مونږ او تاسو خدای پاک له سر وسر ټایم ورکوو، دلته به بهر ولاړې ما خو اورېږه مړه لا ټایم شته، ځینې پکې راشي هلته لږ ټیټ شي ګړی نه ښکاري که نه، په ټیټه ګړی وګوري دا خو لا 3 منټه شته، دا خو لا اورېږه دغه د ګشت آداب بیانېږي، زه دې کې ولې شریک شم، دا خو اورېږه صاحب درس کېږي دې کې زه ولې شریک شم، چې ټایم وشي نو چې هلته د اقامت ټایم وشي دی راځي نو تکبیر اولا تللی او بیا یو سلام امام سره واړي او بل هلته پیزار کې واړي. نو مخکې هم دغسې حال دی، وروسته هم دغسې حال دی، نه پوره ټایم جومات له مصلې له ورکوو به که خیر بیبیانو ته مو وایو، زنانو ته مو وایو. فقال، نو نبی علیہ السلام فرمایل ما زلت علی الحال التي فارقتك عليها، تو مغه شانتې ناسته چې سهار وختي زه جومات ته تلم او په کوم حالت باندې ته ما پرېښوستې وي مغه شان ناسته. قالت نعم، او صاحب جی हाँ، او جی زه مغه شان لا په مصله ناسته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، نبی علیہ السلام فرمایل تحقیق سره ما د تا نه پس یو څلور ټکي وویل 3 ځلې، یو څلور ټکي مې 3 ځله ویل، څلور ټکي مې 3 ځله ویل. لو وزنت، که دا وزن کړلی شي په تله د میزان کې وزن کړلی شي، بما قلتي د هغې وظیفې سره، یو طرف ته ستا وظیفه په تله چابړي کې واچولی شي او بل طرف ته زما دا څلور ټکي چې 3 ځله مې ویلي دي دا واچولی شي، خو تا خو ګنټې نه زیات د ګنټې نه زیات وظیفه کړې ده او ما صرف څو ټکي ویلي دي 4. نو منځ اليوم لا وزنتهن، نن چې تا کومه وظیفه کړې ده په ناسته ناسته په ګنټو او ما 4 ټکي ویلي دي، دواړه مختلفو چاپړو کې واچولی شي، نو دا ما زما والا 4 ټکي به ترې نه درانه شي. د دې ځای نه پته ولګېده شارحین د حدیث وایي چې په وظیفه کې په ذکر کې کمیت نه، په وظیفه کې کیفیت پکار دی، یو کم دی یو کیف دی، کم مقدار ته وایي لږ او ډېر، او کیفیت ویل کېږي دې ته چې داسې کلمات دي چې هغې کې د الله جل جلاله تسبیح تعظیم وي او بل هغې کې اخلاص وي، نو دا به درني وي. هغه کلمات کم دي تاسو هم را سره ووایي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم، دا حدیث امام مسلم رحمه الله روایت کړی دی. وی دا کلمات ما 3 ځلې وویل، وی وایو خیر دی 4 کلمات 3 ځلې ووایو، بیا کله ژوند کې د دې نمبر راځي، رښتیا وایي مخکې ژوند کې مې ویلي دي. نو راځئ دا مجلس غنیمت وګڼو او سبا د محشر د ورځې دپاره په تله د میزان درنه کو ډکه کو ځان اخلاص هم لګړه کې پیدا کو، اخلاص یې بسم الله پڑھ کې اخلاص پیدا کو. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. 3 ځله مو ویل سبحان الله. وفي رواية له سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته. بل روایت کې داسې راغلي دي. وفي رواية الترمذي الا اعلمك كلمات تقولينها، نبی علیہ السلام بیبی ته فرمایل جویریه بیبی رضی الله عنها زه تا ته داسې ټکي ونه ښیم چې ته هغه وې سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته.
وې دا ټکي څلور دي چې درې درې ځلې وې نو دا چې تا په ګنټو ګنټو کومه وظیفه کړې ده د هغې نه به په تله د میزان کې درانه وي. الله دې د عمل توفیق راکړي یا ارحم الراحمین ذو الجلال الله.